شو چې ټول مشرکانو اقرار کړی وای پر رسالت او باوجود دغه نه اقرار ونه باوجود دغه نه د مکه مشرکانو اقرار ونکړ نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم به ضرور پریشان شوي سوا پریشان شوي دا آیاتونه د تسلی د پاره الله تعالی ذکر کوي چې خپکیږه ما نورم ډیر عظیم الشان رسولان دي ها او هر یو رسول ته ما امت ورکړو لیکن هغه ایمان نه دی راوړ ایمان نه دی راوړ نه تم پریشان کېږه ښا ورپسې تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا رسولان چې دي مونږ فضیلت ورکړې ده بعض لره په بعض باندې ځینې رسولان ها د ځینې نسدي هغه په مراتب کې اوچت ها لکه نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام وغیرہ ډېر پیغمبران دي ټول رسولان څومره دي 314 دا رسولان باقی نور ټول سدي انبیاء رسول هغه ته وایي چې دا سره آسماني کتاب وي ها یا اصالتن او یا وراثتن اصالتن یا وراثتن لکه اسماعیل علیہ السلام سره خو اصالتن کتاب نو او د ابراهیم علیہ السلام صحیفه ورته پاتې شوی چې ابراهیم یا لکه د هارون علیہ السلام سره خو اصالتن کتاب نو او د موسی علیہ السلام صحیفه ورته پاتې شوی تلک الرسل دغه رسولان چې دی فضلنا بعضهم فضیلت ورکړي بعض ته په بعض باندې منهم بعض د دینا من کلم الله غدي چې مونږ چې الله و سره خبرې کړې دي لکه موسی علیه السلام ورفع بعضهم او پورته کړی دی الله تعالی بعض د دیتا درجات درجه ها لکه موسی علیه السلام او ها عیسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام واتینا عیسی ابن مریم البینات ورکړی دی مونږه عیسی دوی د مریم تخکار معجزه ها وایدنا مون محکم کړه دلرا بروح القدس پتاید د جبرئیل علیه السلام سره پتاید د جبرئیل علیه السلام دې ځای باندې یو سوال پیدا کیږي چې د دې آیات کریمه نه خو معلومیږي چې بعض رسولان په بعض باندې سدي افضل دي او حدیث مبارک چې د الله حبیب فرمایي لا تفضلوني بين انبیاء الله تعالی لا تفضلوا بين انبیاء الله تعالی څه فرمایي لا تفضلوا بين انبیاء الله تعالی فضیلت ما بیانوي په میان د پیغمبرانو علیهم السلام بل حدیث کی راضی لا تفضلونی علی موسی ما په موسی علیہ السلام باندې افضل مګنای ها لا تفضلونی علی موسی بل ځای کې د الله حبیب فرمایي ها اور کنا لا اقول ان احدا افضل من یونس لا اقول ان احدا افضل من یونس زنوای ما چې یو پیغمبر د یونس علیه السلام نه څه دی افضل دی خوش به کړه ها دا درې احادیث دا د دې آیات کریمه سره شو متعارف شو خیال کړه لکه دا سوال دی چې بای د آیات او د احادیث په منځ کې سره راغی تعارض جواب دا خوش به کړه چې کم حدیث کی چراجی چلا تو فضلوا ها بین انبیاء الله تعالی دا انبیاء په منځ کې تفضیل مکوي ها معنا دا غدا چې په خپل رائے سره د چا فضیلت م بیانوي په څه طرح په خپل رائے سره چې دا پیغمبر دغه پیغمبر نه غوړه دی او دا دغه نه غوړه دی ها دا یو جواب بل جواب دا دی چې دا هغه وخت نبی علیہ السلام لا تفضلوا ویلو یا لا تخيروا ویلو دا په هغه وخت ویلو چې نبی علیہ السلام د تفضیل علم نو ها
نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د تفضیل علم نو چې بعض پیغمبران د بعض نه سدي ورد او شپه ادریم جواب داده دریم جواب چې نبی علیه السلام کوم منع کړی دا چې تاسو ما په موسی علیه السلام باندې ما افضل غړای یا په یونس علیه السلام باندې یو پیغمبرم افضل مګنای دا قول تواضعا کړی دی څه تواضعا کړی حقیقتا نه دی بلکې تواضعا دی د نبی علیه السلام تواضع ډیر زیات و نه خپل فضیلت هغه په بل چا باندې نه ذکر کړ نه خبره دا هغه مخکنه جواب ډیر ورغی چې دا هغه وخت کې و چې نبی علیه السلام ته د فضیلت علم نو او چې کله وته علم راغی نو وی فرمایل انا سید ولد آدم ولا فخر انا سید ولد آدم ولا فخر د تمام اولاد د آدم علیه السلام سیما سید ما ولا فخر تکبر نشته خوشی ولكن اختلفوا ولو شاء الله قد الله فخشه مقتتل الذين قتلنا بنو کړي اختلاف بنو کړي او خلق من بعدهم چې رسول دي پیغمبرانو نو قد الله فخوي دا قومونه په مختلف شي ونو من بعد ما جاءتهم البينات هر فصل دینا چراغلی دی تواضح موجزه ولكن اختلفوا لیکن دی اختلاف کو اختلاف د صد وجنه کو د حسد د بغض ومنهم من آمن بعض قومنا غدي چې ایمان راوړلو ومنهم بعض قومنا غدي کفر چې کفر اختیار ولو شاء الله قد الله اراده شوه مقتتلوا ندیبا یو اختلاف نو کړي دی په یو بل سره جګړه نه وکړي په نبوت کې ولكن الله يفعل ما يريد لیکن الله تعالی کوي هغه عمل چې اراده وکړي الله د خپل اراده مالک دی يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون مخکې بیان د جهاد او دا بیان د څه دی د انفاق دا لازم ملزوم دي د جهاد سره انفاق څه دی لازم خیال کړه او یا دا وای چې عبادت دو قسم دي یو مالی او بل سو بدني د مخ کې د بدني عبادت ذکرو او دا د مالی عبادت چې کوم دی ذکر یا ایها الذين امنوا ایمان ولو انفقوا نفقه کوي مما دا غمال رزقناکم چې مونږ درکړې تاسو ته من قبل ان یاتی مخلدنا شراب شي یوم یورز لا بیع فيه نبی پاگی کی تجارتنا ولا خلت او دوستی ولا شفاع او سفارش دا درې واړه چیزونه و بیا په ورځ د قیامت نه تجارت په پکې نه دوستی بنوي شفاعت سوال پیدا کیږي چې دوستی خو به یي الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقين متقيان بديو بدوستان او شفاعت بوي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه شفاعت بوم نه جواب دا نه داده چې شفاعت با د کافر د پاره نه خوش به د کافر د پاره به شفاعت نه وي نه با کافر په خپل شفاعت کولای شي او نه بوله بل کولای شي او نفس شفاعت نه انکار نه ده شفاعت خو چې کم ده نه دا څه ده حق ده خوش به کنه د پاره د مجرمان والکافرون هم الظالمون کافران ظلم کوونکي دي په ځان باندې الله لا اله الا هو الحي القيوم دا مخکې بیان د سو د فروعات د اصلاح یا د ابواب البر دا بیا هغه دعوا په باب البر کې چې کما ابتدا د سنه د عقاید او نشوه دا بیا هغه
عقیده چې کوم دی نه د وحدانیت الله تعالی ذکر کوي خیال کراله اللہ جل شانو فرمائے اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاک چلے نشتے معبود برق مگر دغه یو اللہ دے الحی القیوم دا اللہ تعالی زندہ دے ہمیشہ القیوم منتظم دا عالم دے نظام دا عالم چلی دا ټول مخلوق نظام دا اسمانی مخلوق دا زمینی مخلوق دا دنیوی مخلوق دا اخروی مخلوق دا ټول منظم او منتظم څوک دی الله دا دلائل د سدي د الله د وحدانیت دی الله یو دی ولی الحي زنده دی الف لام عهدی دی معنی حي دائما دی سره حي لا ابتداء له ولا انتهاء له ابدی سرمدی او ازلی دی القیوم منتظم د عالم دی د تمام عالم نظام بغیر د الله نه بل څوک نشي کوي د دې وجه نه بعض مفسرین وایي چې دا اسم اعظم دی الحي القيوم سره اسم اعظم دی جمهور علما د دې خبرې قائل دي اجه خدای الله تعالی هر یو اسم چې دی هغه اعظم دی سره هغه اعظم دی یواز لا اله الا هو هم اسم اعظم دی یواز الله هم اسم اعظم دی بلکہ په هر یو نوم باندې اطلاق دسو د اسم اعظم لا تاخذه ننی سیدی دی الله تعالی لرا چنتون پرکالی په الله باندې پرکالی نه راځي ولا نوم او نه په خوب راځي دا دویم دلیل دی د وحدانیت چې الله واحد لا شریک دی هغه باندې غفلت نه راځي او دریم دلیل دا دی له ما فی السماوات و ما فی الارض دا الله لرا کائنات کی چې پاسمانونو کې دی او پزمکه کې دی منزل الذی یشفع سوق دی هغه ذات چې سفارش کوي عنده په حدود د الله کې الا باذنه مگر په اذن د الله سره بغیر د اذن د الله تعالی نه سوق دی چې شفاعت کوي یعلم دا څلورم دلیل دی یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم عالم دی الله تعالی دا چیزونو چې مخکې د خلقونه دي وما خلفهم چې وروسته د خلقونه دي خیال درال ما بین ایدیهم نه مراد ابتداء ده ما خلفهم نه مراد انتها د ابتداء چیزونه الله تعالی معلوم دي د انتها چیزونه الله تعالی معلوم دي خیال درال یا د دې موجود مخلوق نه مخکنی حالات ورته معلوم دي او د دې موجود مخلوق د پناه نه ورستو حالات تم سدي هغه تم عالم فما كان او فما يكون باندې سوق دي یو الله دی یو الله ورا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم خیال کړه بل سوق دې کنه دې نه دې ولی دایات ولا دلیل ولا يحيطون بشيء من علمه احاطه نشي کوله په یو شی د علم د الله تعالی سره سو مخلوق د الله په علم احاطه نشي کوله الا بما شاء مگر په دغه حصے سره چې د الله خوښ شي کله الله تعالی په علوم کې صحیحا فرشتو تور کی یا پیغمبرانو تور کی ناغه بئی لیکن د ټول علوم د الله احاطه نشي کوله رات شو پچا باندې په بریلیان پچا باندې بریلیان څوي خدا کے پاس جو کچھ تھا محمد کو دیا اب اللہ کے پاس کیا رہا کوشش بھی کرنا ویسے علوم چې د خدای وای ټول اشاره ور کړی دي هغه نبی علیہ السلام دا ور کړی دي خدای ته وایي چې نه دی پاتې شوی ښا پورا د ظلم دغه د شعرونه وایي ښا پورا د ظلم خیال کړه دا د بریلیانو عقیده ده نه دا آیات کریمه رد ده په چا باندې په بریلیان باقی ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی تعالی بعض علوم ور کړی دي او دغه ته علم کلی نشو دی علم کلی درې تعریف دي خام
دا د علم کلی یو تعریف دا ده چې هغه محیط صحیح والله بكل شيء چې هغه محیط او د پیغمبر علم غیر محیط. دویم تعریف د علم کلی دا ده چې هغه ذاتی وي. د پیغمبر علم څه دی؟ عطوایی دی. څه دی؟ عطوایی دی. هغه ذاتی نه دی. او دریم تعریف دا ده چې هغه خیال کرا لکه علم محیط او علم کلی هغه ته ویلی شي علم کلی هغه ته ویلی شي خیال کرا لکه چې یو دا چې هغه ذاتی وي عطوایی نه وي بل دا چې محیط وي او دریم دا ده غالبا چې د هغې دپاره سبب نه وي ورپسې شي او د پیغمبرانو علوم هغه بسبب دي. څه دي؟ بسبب. خیال کې راغله. نو الله تعالی فرمایي وسع کرسیه السماوات با فراخ د کرسی د الله تعالی اسمانونو ته. الله دومره لوی مخلوق پیدا کړی دی چې داغه کرسی چې کوم ده هغه پراخه ده څه ته اسمانونو ته والارض ځمکې ته. ګوره دا اسمانونه دا محیط په څه دي؟ په ځمکو دي او په اسمانونو باندې بیا محیط څه دی؟ کرسي ده. او په کرسۍ باندې محیط څه دی؟ عرش دی. دوه اسمانونه دي. دوه اسمانونو د لاندې څه دی؟ د پاسه څه دی؟ دوه اسمانونو د پاسه کرسۍ ده. او د کرسۍ د پاسه څه دی؟ عرش دی. او حدیثو کې راځي چې کرسۍ د الله تعالی هغه دومره لویه ده. خیال کې راغله که نه؟ د ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه روایت لکه په یو لوی میدان کې چې ته یو بنګلې کې دی یا یو ګوتۍ کې دی په یو لوی میدان کې په یو لوی میدان کې چې داسې یو حلقه یو ګوتۍ کې دی د دغه لوی میدان د څه دی؟ دا د کرسۍ دی. د دې نور ټول لاندې اسمانونو مثال د ګوتۍ دی. او بیا کرسۍ دومره وړه ده په مقابله د عرش کې لکه په یو لوی میدان کې یو ګوتۍ پکې کېږي. پوه شوې که عرش بیا دومره ده. خیال کې راغله. الله فرمایي ولا یعوده نستړی کوي حفظهم نستړی کوي الله تعالی لرا حفظهما حفظ د دې دواړو د اسمانونو او د ځمکې د دې حفاظت چې دا دواړه الله تعالی په میند ان حدیث کې راځي کنه چې په یو لاس کې الله تعالی دا اسمانونه به ونیسي او اسمانونه په دې بل لاس کې به الله تعالی او ځمکې ونیسي ادا به وجړه کوي او به فرمایي لمن الملك اليوم په خپل به ورته آواز راشي چې لله الواحد القهار. خیال کې راغله. وهو العلي العظيم او د الله تعالی لوی ذات او لوی صفات والا دی. احادیثو کې د دې آیات کریمه فضیلت راغلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړو چې کوم آیات ته په قرآن پاک کې چې هغه ډېر عظمت او شان والا دی. کوم آیات ته په قرآن پاک کې چې هغه ډېر عظمت او شان والا دی. نو حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی آیت الکرسی څه دی؟ آیت نبی علیہ السلام بدا چې باځه تپوسونه اصحاب کرامونه امتحانان کول نه چا ورته وی والله یا اعلم الله اعلم اسوک بدلورو هغه بوتا جواب نه دا ته جواب ورکو وی آیات الکرسی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل یا ابل منذر بارک الله فی علمک. ابو المنذر خدای دې په علم کې برکات واچوي. ابو المنذر
हाँ अल्लाह दे पे इल्म के बरकत ورکړي ख्याल کې رااله نو دعای وکړه حضرت حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه ہوتا دا الله حبیب دعا وکړه وی ابو المنذر خدای دې علم سکا مبارک کا کوشش کا نو فرمایي د دې بل یو فضیلت هم ذکر کړی دی د آیت الکرسی خیال کراله کنه د نسائی پر روایت باندې دا حدیث ذکر کړی دی خیال کراله چې د هر مانځنه وروسته څوک آیت الکرسی لولي نو د مرګ نه بغیر د پمینس کې او د جنت پمینس کې به بل شی حایل نه د او د جنت پمینس کې به د مرګ نه بغیر بل شی حایل نه کوشش او یو بل حدیث هم ذکر کړی دی چې څوک آیات الکرسی دا پکم پور کې لوستل کېږي داغه نه شیطان تخت داغه نه شیطان تخت کوشش وکړه اوس خو آیات الکرسی په وای او سره داغه نه شیطان وترا منډي وکي کوشش وکړه اکور د پیریانو ډکی داغه وجه دادا چې عمل د سکه د شیطانانو کوي دغه انسان سکه دا عمل د شیطانانو کوي کوشش وکړه نن چا د یو خوب تاسو به پکور کې چې څومره قران شریفونه دي په هر قران شریف کې د هر قران شریف نه مار راوځي کوشش وکړه ما ته صدا د دې صدقه تعبیر کېدل شي مې دغه د کور د خلق به تلاوت نه کوي وی تلاوت خو کوي مې عمل به نه کوي او ټي وي خو په کور کې ساتي کا اورې کا مې عمل به نه کوي کوشش وکړه دا ماران ته نه ځکه جوړ شوی دي دغه تلاوت نه بس جوړيږي ماران جوړيږي چې کم تلاوت سره عمل نه نه الله جل شانو فرمایي لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی لا اکراه نشته ده جبر فی الدین پدین کې جبر نشته ده ها خیال کراله کنه پدین کې جبر نشته ده بلکې دین اختیاری ده الله تعالی بندگانو ته اختیار ورکړي دي ها ان هدینا هم نجدین فهدینا هم نجدین دوال لارې مو ته خودلې دي پدېځه ک پدغه دا سیده دا مقصد ته ورسېږي دا کاغذ کوشش وکړه نه جبر الله تعالی په دین کې نه دی شه و ما انت علیهم بجبار بل ځای څه فرمایي لست علیهم بمسیط ها او خیال کراله نو د دې آیات کریمه نه دا ثابتېږي چې په اسلام کې جبر نشته اوس بعض خلک اعتراض کوي چیرې جبر ولی نشته ده دا جهاد جبر دی کنه جهاد څه دی ته لخر وباسه په دشمن پسې ها چې وج نه یې چې دا جبر شته جواب دا دی چې نه جهاد جبر نه دی که جهاد جبر وې کنه ها نه بغیر د جهاد نه بنور لارې جایز نه وي حالانکه اول څه دی اول تبلیغ د مجاهدینو د پر اول څه دی تبلیغ دی ها چې حق او تور سوا اسلام او تظاهر دویما ها الکه کلمه نوای نو جزیه ومنه سو منه جزیه نه جهاد دغه جبر وې په اسلام باندې جبر وې نه بیا به جزیه جایز نه و جزیه با جایز خو شي بکا او چې جزیه نه مانی بیا هم جبر نشته دي بیا نوجوانان د لمخه لرازي د دشمن نوجوانان نو قتل وای څه دا خو ذاک بذاک دا خو سر په سر مسله ده هغه تاوج نه او ته چې کم نه تباغه وای که جبر وینه بوډاګان به موجله او بوډایګان به موجلي اما شومان به موجله کوشش وکړه
جبر نشته یو بل دلیل نقلی د چا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه یو بوډای ته وی مسلمان اشه چا وته وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ها هغه وته وی خا په دې اخري عمر کې می گمراه کې ها ز په کوم عمر کې ما ته راته وای مسلمان اشه خوش وکړه او باوجود د دې نه چاغه انکار وکړو او داغه د پاره وظیفه مقرر کړ داغه بوډای د پاره وظیفه مقرر کړ خیال کراله دا دلیل د دې چې په اسلام کې جبر نشته ومن یکفر بالطاغوت هغه چا چې کفر وکړو په باطل سره ها د شیطان نه انکار وکړو ها د شیطانی قوتونو نه انکار وکړو ويؤمن بالله ایمان راوړو په الله تعالی باندې فقط استمسک بشک د مضبوطه ونی صدا بالعروه الوثقا غوټه محکمه ها مضبوطه غوټه ونی صدا اوروا ها دا حلقې ته ویل شي ها اکلې غوند کی کنه اکلې هغه ته عروه ویل شي خیال کې جمع قران د مضبوطه حلقه ونی صدا لن فسوام لها نشته جدا ها نشته کټ کېدل دا غې د پارا نشته کټ کېدل نه لکه یو سړی په دریاب کې غوپا کیږي او د بره نه وته یو ستن را ځوړند شي او دغه هغه راسي ونی شي هغه ستن ونی شي چې دغه نه بچ شي ایمان چې چا راوړو د مضبوطه راسي ونی صلاحه دیو دلې لامبل می کولاړې می لامبل او په مینه لګېدل شیلا په مخ اغسته ومه او شي پکا نو سچلوش ها داسې یو پرلان خو یوړم او شي پکا حالت کې د خدای شانو دا یوونه را دغه شیوا په دې وګو باندې را ځوړند شیوا هغه ته مې ورکو او شي پکا هغه ونه په دریای سره خدای پاک بچ ها نو فقط استمسکا بالعروه الوثقا چې کلمه دی ویلا خیال کراله تا مضبوطه رسي اونې سره لن فسوام لها چې نشتا کټ کېدل دا غیر لپاره دغه کلمه بیا نه ختميږي ښا دا بعد خلک وایي ها وی خدای ایمان می سلامت کې ها په ځان کدن کې رانه چاته شیطان ایمان یله که ځان کدن ته چې د ورسو بیا سره شیطان پلار نه نم نشي وړي خدا خو رسولې نه کنه مخې د کفر کلمې ویلي ها ولید الله کلام فرشتنه د لن فسوام لها کټ کېدل بیا نشته ده پوه شو چې قزن کتن کې چری چې کم دین ایمان نه خطا کیږي کله خطا کیږي مخکې نه خطا شوی پوه شو والله سميع عليم الله ولي الذين الله تعالی مددگار دا کسان دي امنو چې ایمان راوړي یخرجهم اباسدی لرا من الظلمات تیرو د کفرنا الى نور رڼا د ایمان والذین کفروا چې کافران دي اولیاءهم الطاغوت دي دوستان شیطانان دي دي دوستان شدي شیطانان طاغوت هر باطل طاقت تویل یخرجونهم اباسدی د کافران لرا من النور درنا د ایماننا الى الظلمات تیرو د کفرتا اولئک دا کسان چې دي اصحاب النار خوندان د جهنم دي هم فيها خالدون ابي به همیشه په دې جهنم کې وي خیال کړه نور د نور نه مراد څه دی نور د ایمان دی الله دوست ایمان والو ته دوی باسي د تیرو د سنا د کفر نه نور د ایمان نور سلور قسم ده ښا د نورو سلور ترجمه شوی دی الله نور السماوات والارض الله نور پیغمبر چې هغه نور دی ها لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ها او اسلام نور دی یخرجهم من الظلمات الى النور قران پاک نور دی ها خیال کراله کنه قران پاک څه دی نور دی انزلنا الیکم نورا مبینا انزلنا الیکم نورا دا سرور والا انوار دی کوشش وکړه هم چې خالدون دی